شکریه ادا کوم د اجاز لالا به شکریه ادا کوم خو خبره دا ده چې زه سپینې سپینې خبرې کوم خو د هر سړي ته لکه دا خلک چې دا لیونی دي لکه خبر دې صفا کوم چونکې زه یو مسله دا وایم زمونږ د اسپتال ام اس صاحب ناست دی زه اول دا وایم چې ام اس صاحب زما سوال تا نه دا دی چې هلته کوم فکس آرډر مقرر شوی ده په اسپتال کې دننه د بازار نه کوم ګاډي لاړ شي هلته ولاړي د هغې 50 روپۍ د رشقو نه 20 روپۍ هغه هلې یو خو د دې خو بلکل دغه نشته دی لکه مونږ ته نوټیفیکیشن د دې معلومات نشته دی ایسي صاحب ناست دی نو د دې مونږ ته وضاحت وکړئ چې دا اډه څنګه هلته مکمل شوې ده او خلک چې لاړ شي نو مشکلات بیمارانو ته ډېر غټه مشکلات دي ځکه چې هغه د خپل بیمار په ترو باندې او هغه چې کوم دی ورته وایي چې شابه ماله 50 روپۍ راکړه یو خو د دې د وضعیت کوم دویمه چې کومه ده لکه کوم پوسټ مارټم چې کېږي زموږ په بډخیل اسپتال کې نشته په اګره کې نشته په توتکان کې نشته بل ورځ تاسو ته پته وه چې په اګره کې یو قتل شوی هغه پوسټ مارټم موږ پېښور ته منتقل کړو او په پېښور کې ما ته ویل چې یاره تاسو ام اس صاحب هلته نشته ما د شپې چې کوم دی د ډم صاحب سره رابطه وکړه او هغې ورته وویل چې یاره دا وکړئ موږ سره دا نشته دی زه افسوس دا کوم چې یاره دا اسپتال دی او که دا غیر اسپتال دی د دې مخنیوي دپاره چې کوم دی تاسو راپاڅېږئ موږ ته د پوسټ مارټم دلته بندوبست وکړئ چې موږ ته رزلټ راځي چې دا په کوم قتل باندې مړ شوی په بجلی باندې مړ شوی په نورو باندې څه ډز باندې لګېدلی په نور څو نو موږ به د دې تګ راتګ نه خلاص شو ځکه دې کې ډېر غریب خلک دي چې د امبولانس وس نشته دی هغه امبولانسونه ونیسي نو دغه مسله ما تاسو ته دا دغه کام د پبلک هیلث والا که څوک افسر وي د هغې ته زموږ دا ریکوست دی چې زموږ خپل بیلونه چې کوم دی دا دی موږ سره برای راز راغلي دي دا زموږ بیل دی 1800 روپۍ راغلي یو زمانه د غونډې هلاکې راغلي دي چونکې هغې پیاکونه کټ پراته دي هغې کې بلکل اوبه شته نه دی زه افسوس دا کومه چې یاره دا خو یغستان نه دی دلته خو ایسي صاحب زموږ شته دی زموږ ډیسي صاحب شته دی انشاءالله دا به موږ د دې نه اطمینان ساتو چې زموږ مسله حل کړي که زموږ زوار صاحب شته دی د انجمن تاجران دا به یې حل کوي شیراز صاحب دی اجاز لالا دی درېیمه مسله زموږ دا ده چې په دې ځای کې سریام چرس خرڅېږي جوارۍ هډې په دې تاسو وګورئ دغه راایستلي موبایل په دې باندې ګیمونه کېږي هغې باندې چې کوم دی په هر اډه کې چې کوم دی په رشقو کې ناستې خلک ناستي به هغه ګیم کېږي هغه کسان نیول پکار دي ایسي صاحب ته دا په نوټس کې ورکوم چې په دې اډو کې وګرځئ بړه دي جراګانې خو زه ورته په نوټس کې په دې نه ورکوم چې وچېره دا مخامخ په ځان چاته نوټس کې هم نه راولو زه سریام ورته ودروم چې ما سره یو پولیس کې زه سریام ورته ودروم چې دغه کار کېږي دا تاسو ولې نه بندوئ درېیم خبره ریګزیشن والا ته دا ده چې دا خانان وایي چې یاره دا نیر زموږ دی نور خلک وایي دا نیر زموږ دی زه افسوس دا کوم په دې باندې مسجد جوړ شوی دی که کومه ورځ مسجد وران شو انشاءالله تعالی دا غون عوام به راوځي او د مسجد خلاف چې کوم دی موږ خپل سرونو ته تیار یو ولې دې موږ ورانېدو ته تیار نه یو انشاءالله دا په جهل باندې وایم تاسو ټول وایئ که ما ته کړۍ لګئ که ما بوزي که هر څه مې کوي زما ایسي صاحب ناست دی د دې ته دا مطالبه کوم ریګولیشن والا ته دا وینا وکړئ چې مسجد ورانېده نه منم انشاءالله تعالی په کومه ورځ چې مسجد وران شو په هغه ورځ باندې به زه په ځان پټرول هلوم سریان به ځان سېږدمه وسلام